زنانه سره زما تعلق و درې څلورو میاشتو نه او داسې څه ویډیوز دوی سره موبایل کې وو زمونږ د دې جینۍ نازیبه ویډیوز وو د ملزم مطابق هغه د جینۍ ما ته وویل چې ما سره په واده کې ما ورسره واده نه کول او راته وویل چې دا به زه بیا وایرل کړم د دې یارې باندې ما دا جینۍ بیا وویشته خو چې زما د لور دا دلته کورونو کې به دې کار کو نو هغه نامعلوم کسان ویشتې د پولیس موقع ته لاړ کوم چې ایویډنس پولیس کلیکټ کړل موقع نه پولیس ته 9 هول ملو شو سټارټلی خو موږ ته د موبایل مور یو چې د سره موبایل نشته لیټر بیا موبایل نمبر موږ ته ملو شو هغه موبایل کې ټیکنیکل انالیسس دا چې کوم ملزم دی د انډر ګارمنټس کار کو کوچی بازار کې الته دکان ته تللی و هغې نه دي سره تعلق جوړ شوی نمبر ایکسچینج کړی دا یې نه پسې دي سره بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستاسو قربا نواز منګل یم دا مهال زه د ایس ډي پی او چمکني محمد اشفاق خان سره موجود یم د پیښور د تانا شاپور په حدودو کې یو ډیره زیاته بده پیښه مخې ته راغلې وه په کوم کې چې یو ډیره زیاته ځوانه جنه پیغله یو جینۍ وژلې شوې وه قتل شوې وه چې دغه جینۍ څوک وه چا وژلې وه په دغه جرم کې چې کم ککړ ملزم یا ملزمان دي چې هغې ته پولیس څنګه رسایي وکړه دې ټیم ما سره اشفاق خان موجود دی ډي اس پی چمکني د سره خبرې کوو ډیره زیاته مننه سر دا وقوعه څه مخې ته راغلې وه سر مهرباني 4-2 باندې پولیس سره رپورټ وشو نادر باندې پاس باندې تانا شاپور حدودو کې کوم ځان نه هغې مور بیا پولیس سره رپورټ کو چې زما د لور دلته کورونو کې به دې کار کو نو هغه نامعلوم کسان ویشتې د پولیس موقع ته لاړ کوم چې ایویډنس پولیس کلیکټ کړل موقع نه پولیس ته 9 هول ملو شو بیا موقع باندې داسې ایویډنس نو چې پولیس ته لیډ ملو شو ایس ایچ او صاحب چې کوم زموږ شاپور دی په واد خانه یې پکې خواري وکړه سټارټلی خو موږ ته د موبایل مور یې وویل چې دې سره موبایل نشته لیټر بیا موبایل نمبر موږ ته ملو شو هغې موبایل کې ټیکنیکل انالیسس په ترو باندې موږ درې څلور کسانو ته سسپیکټ ورسېدو د ګواه دغلته یو کاکا و چې چا چولې خرڅولې هغه ته چې کوم د مشتبه تصویرانو خو یو تصویر باندې ګوته کې خو چې یاره دا لکو پولیس هغه کس اریسټ کړ بیا انټاروګیټ کړ ملزم خپل کوي چې دې زنانه سره زما تعلق و درې څلورو میاشتو نه او داسې څه ویډیوز دوی سره موبایل کې وو زمونږ د دې جینۍ نازیبه ویډیوز وو د ملزم مطابق هغه د جینۍ ما ته وویل چې ما سره په واده کې ما ورسره واده نه کول راته وویل چې دا به زه بیا وایرل کړم د دې یارې باندې ما دا جینۍ بیا وویشته دغه د جینۍ څوک وه د څومره مودې نه چېرته په کور کې کار وغیره کولو او د ملزم سره مطلب رابطه څنګه شوې وه دا چې کوم ملزم دی د انډر ګارمنټس کار کو کوچی بازار کې الته دکان ته تللی و هغې نه دي سره تعلق جوړ شوی نمبر ایکسچینج کړی دا یې نه پسې دي سره بیا تعلق جوړ شوی دا یې څو ډزې ویشتي وه سر او دغه دا ځای چې څنګه تاسو وویلو چې پته یې نه لګېده نو پولیس له کومه داسې کلو میلاو شو چې ملزم پورې ورسېدو دا څلور ډز 15 ډزې پې کړې وې څلور ډزې پکې دا لګېدلې وه ملزم کلو د دې موبایل نمبر پولیس ته ملا شو هغې کنټیکس نه موږ ته دا دوه درې سسپیکټ وو یو پکې دا قسم و شهباز نو پولیس بیا تارل انټاروګیشن نه پس خپل جرم ومنه تاویداري کړې وه ډومبۍ کې سر په دغه ملزم باندې د دې چې تاسو ویلو چې مور یې پکې مدعي ده نه دا بلایند کیس و ما تاسو ته ووایي هغې ته هم څه آیډیا نه وه او هولي سولي پولیس خوارۍ باندې او انویسټیګیشن کوم وشو ټیکنیکل ایویډنس پولیس ته ملو شو هغې ترو باندې دا ټریس آوټ شو د ملزم واده شوی نه د واده نه وشو د دې جینۍ هم نه وه واده شوی نه دا انمیریډ و دواړه نو اوس یې مور څه وایي مدعیانو څه وایي د دغه واقعې نه بعد چې دا کومه واقعه ورته بده پیښه مخې ته راغله بس هغې هم کنفرم شون باقاعده یې 164 لاندې مجسټریټ سره خپل سټیټمنټ یې ریکارډ کړ باقاعده یې پې داویداري پې وکړه دغه شان واقعیاتو کې یا کېدو کې د پولیس خو کار دی چې ټریسېږي ملزم وبونیسي پابند سلاسلېږي کمی بیشی یا کوتاهي د چا کېدای شي چې دغه شان واقعې ولې رونما شي سر نو مزهول زموږ معاشرې یو ډلې ماده داسې مسلې شیزونه دي چې موږ اګنور کوو کوم زنانه دي
موبایل یوز غلط کیږي او کوم چې غلط تعلقات دي د هغې شي اسانه ده دا شیزونه او الټیمیټلی چې غلط تعلق وي مایم غلط انجام هغې نه بیا دا قسمه پیښې بیا مخې ته راځي. اچھا سر تاسو د ملزم انټاروګیټ کو چې دا سره ولې واده نه کولو څه وجه بیا نور مخې ته راغله چې انټاروګیشن کې څه پته ولګېده؟ نو ملزم دی هغه مختلف قسمه اوس خو چونکې جینۍ وفات شوې ده داسې خبرې موږ نه کوو او ملزم خو مختلف راکړي خو هغه خبرې کولې چې یاره تعلق مختلف هغه سره خو داسې کنفرم نه ده. ملزم مطلب خپل هم داسې مطلب هیبیچول دی د جرایم پیشه دی کنه چېرته ړومبی اټمپټ یې کړی دی؟ یاره دې فیملی کې دې داسې هغه شته ریکارډ شته الریډي د دې یو ورور دی هغه هم پنجاب کې سنیچ کې ملوث و بیا پولیس مقابله کې هغه هم دغه شوي دي. ګرانو کتونکو تاسو د ډي اس پي چمکني اشفاق خان خبرې واورېدې دا بیا همغه شانتي واقعه ده چې همیش دپاره موږ وایو چې د سوشل میډیا یا د دغه موبایل رابطې زموږ هغه خویندې زموږ هغه میاندې چې د موبایل لږ غلط استعمال او په دغه نارینهو باندې په لږ اعتبار کې چې تاسو کم عزتونه تار شي بیا د هغه عزت نه بعد هم چې تاسو واقعي خبره چې کم ستاسو سوچ کم ستاسو خواهشات هغه خو پوره نشي تاسو خو بیا د دې دنیا نه مړه شئ خو بیا دلته چې ستاسو کم خاندانونه هغه هم په دشمنۍ واوړېږي او د لوی اذیت سره ښکار وي. الله تعالی دې په موږ تاسو ټولو باندې خصوصي رحم وکړي. ډېره زیاته مننه سره. مهرباني.